و زنانه د وی و غیره سره په رمضان میاشت کې خپله محوري کومه بیمارۍ دا بندی نو آیا د دې څه حکم ده؟ که چیرې وي زنانه د وی و غیره سره محوري بیمارۍ بند کړله نو دغه زنانه پاکه په وغیره سره او کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. انتهائی قابل قدر والاحترام معزز سامعینو، یو ملګري سوال کړی ده چې که چیرې یوه زنانه د وی و غیره سره په رمضان میاشت کې خپله محوري کومه بیمارۍ دا بندی نو آیا د دې څه حکم ده؟ که چیرې وي زنانه د وی و غیره سره محوري بیمارۍ بند کړله نو دغه زنانه پاکه پاتې کیدی شي او کنه. او دغه زنانه که چیرې بیا په دغه حالت کې روژې ونیولې نو دغه روژې دې زنانه ولا صحیح شولې او کنه. الجواب وبالله التوفیق. معززو، که چیرې یوې زنانه د وی و غیره سره رمضان په میاشت کې خپلې محوري کومه بیمارۍ ده هغه بند کړله نو دغه بیمارۍ بندول دې زنانه صحت دپاره مضر نه وه، یعنی دې زنانه صحت دپاره نقصانده نه وه، نو بیا د وی و غیره سره محوري بندول دا جایز هم دی او ګناه هم نشته. که چیرې زنانه محوري بندولو دپاره یوه د وی و غیره استعمالوي او دغه د وی و غیره سره محوري بندول دا د زنانه صحت دپاره یو قسم ته مضر او نقصانده وو نو بیا علماء کرامو دا لیکلی دي چې دغه محوري بندول دا بیا نجایز هم دي او د دې ګناه هم بیا شته ده، ځکه چې د جسم کوم ده د دې صحت خرابول دا یو قسم ته یو ظلم ده، نو په دې بنیاد باندې محوري بندول دا ګناه هم شوله او نجایز هم دي. او که بالفرض یوې زنانه داسې وکړلو چې محوري بیمارۍ بند کړله د وی و غیره سره او روژې ونیول نو دغه روژې صحیح دي او پاکه هم پاتې کیدی شي، خو لیکن ورسره که د عمل د وجې نه بدن ته نقصان ملوېدو نو ګناهګاره هم ده. زما عزتمندو، الله تعالی طرفه نه کوم یو حالت هم په مو تاسو باندې رسي، چاهې بیمارۍ ده چاهې صحت ده، په هغې کې مو تاسو ته یو قسم ته الله تعالی طرفه نه حکمت پروت ده، مو تاسو ته یو قسم ته په هغې کې یوه فایده پرته ده، نو مو تاسو هغې طریقې سره ژوند تیروو لکه څنګه الله تعالی طرفه نه څه مو تاسو ته مقرر دي، هغې طریقې سره په هغې باندې صبر هم کوو، نو هغې طریقې سره قدم هم کیدو لکه څنګه شریعت طرفه نه مو تاسو ته حکم ده. نو داسې نه چې مو تاسو یو طرف ته فایده ګورو خو لیکن دغې فایدې سره بل طرف ته مو تاسو نقصان هم ځان دپاره هغه لټوو، داسې نه چې دغې لغونتې فایدې د وجې نه مو تاسو ځان دپاره ګناه هم حاصله کړو او ځان دپاره نقصان هم حاصلو. الله تعالی د مو تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.